کله چې تاسو د هر طرف نه مخالفت راګیر کړئ او زه به دا ووایم چې په خیبر پښتونخوا کې تنې تنها پاتې شوئ، نو د هغه مخالفت مخنیوی مو څنګه وکړو؟ په دې زړه کې مو داسې څه و چې هغې تاسو ته تسلي درکول او مخ په وړاندې لاړئ؟ زه حالات هر څنګه راځي، یو ځل یې داسې بعضې حالات راغلل چې په هغې کې ما باباجي صاحب ته کال وکړ او زه دومره په هغې وخت کې انتهایي ډیسارټ وم چې زه به سړي ته په ژړا شوم په هغه فون باندې. نو ما ورته یاره دا څه حساب کتاب دی دا ولې؟ نو ما ته په هغه ټایم کې باباجي صاحب ته بیا ما ذهن کې دا و چې ما وې ځان ته مایک برابروم یو ویډیو کوم او بس په هغې کې چې څه جوابونه دي او چې څه حقایق دي چې په څه وجه باندې موږ سره دا مسایل مې دا ټول بیانوم او عوامو ته یو څیز ږدمه چې بس په دې کې اوس فیصله په تاسو ده. نو ما ته باباجي صاحب هغه الفاظ اوس هم یاد دي چې ما ته باباجي صاحب وویل نسیم منسیه، مطلب دا دی چې دا خو هسې مه کوه خو د ذهن نه یې مه باسه، دا به تاسو ته پته چې ذهن نه مه باسه دا خبرې. او بیا راته وویې یو قول یې راته ذکر کړ چې د حق دپاره یو انسان ودرېږي او هغه د حق دپاره ولاړي، نو دا د حق دپاره د یو سړي ودرېدل چې دي نو دا هم یو د یو جماعت ودرېدل دي او دا هم چې کوم دی نو یو ډېره لویه معنی لري. که ته خپل ذهن کې مطمئن یې چې زه حق دپاره ولاړ یم نو بیا په دې باندې معمولي دغه ونه کړې او دا هم ورته ووایه لکه ورسره ما ته وایي چې یاره دا هم مه وایه چې غوندې زه په دې کې یوازې یم. ما ته یې ویل چې انشاءالله تعالی یو خو قوم دومره بیدار شوی دی او بل دا ده چې دومره آګاهي راغلې ده او دومره الحمدلله په خلکو کې شعور راغلی دی چې انشاءالله تعالی یو جمع غفیر به وي په دې معامله کې تا سره. او بیا الحمدلله خیبر پښتونخوا کې به زه خبره وکړم د پاکستان خو نه کوو، په هغې کې خو الحمدلله چې هر طرف ته شکر دی د تحریک سره یو ډېر لوی جمع غفیر دی او چې هغه د تحریک سره ولاړ دی. خو په خیبر پښتونخوا کې زه اوس هم دا په بطور تحدیث نعمت هم وایم او بطور دعوه هم وایم که ټولو نه زیات کارکنان دي، که په مدرسو کې دي، که په مریدانو کې دي او که په عوامو کې دي، الحمدلله د تحریک سره دي. اوس نو هغه اختلافات چې کله وو هغه اوس ختم شو که اوس هم شته؟ مونږ ورپسې شاته نه دي کتلې او الحمدلله په دې باندې فخر هم کوو او په دې باندې الحمدلله مونږ مطمئن هم یو که څوک په هر فورم کې وایي نو ثابتولی هم شو چې خپل سفر هم کړی دی، خپل مزل هم کړی دی، خو غواړئ چې هغه ماحول بیا پیدا شي. راغورځېدو کوشش هم نه یې کړی. مونږ وایي هر څوک د خپل کار کوي، ظاهره خبره ده کیدی شي ممکنه ده زه یو انسان غواړم چې په دې لار کې ما سره په دې انداز باندې لاړ شي، د هغه مجبورۍ وي نشي تللی، نو زه دا نشم ویلی چې لکه ته ولې نه دې شابه زه ستا راګیروم او دا د بل نه هم تمسات و چې اوس مثلا زه یو پاټی کې نه یم نو بل ما باندې دا نشي فورس کولی چې ته به خامخا دې پاټی کې د هر چا خپل یو لار ده. البته ادب احترام د هر چا په خپل ځای باندې دا لازم دی، په کار چې یو ښه ماحول کې یو ښکلي ماحول کې معامله روانه وي او دې نه چې کوم دی ضد جوړول یا د دې نه انا مسلې جوړول. زه خو حقیقت دا دی چې زما چې کوم باباجي صاحب دا د هغې د صحبت برکت وایي چې هغې راله کوم ذهن جوړ کړی دی نو په دې باندې مطمئن یم که زه په دې لاره کې بلکل تنې تنها پاتې شم بلکل یوازې، خو زړه به مې مطمئن یم انشاءالله تعالی ما ته هېڅ قسم ملال نشته. او زه دویمه خبره دا هم ده چې د دې خبرو دپاره زه اډو یعنې زما ذهن ته هم نه راځي او نه مې چې کوم دی چېرته دغه که یاره که دې کې دغه پاتې شوم نو دا به څنګه چلو شي او دا به څنګه چلو شي. زه الحمدلله دغې خبرو کې داسې ډېره پروا نه ساتم که ځان له شو او که نه. هسې خو هم کله چېرته کې سوچ کړي چې یاره هغه ماحول بیا جوړ شي چې کوم مخکې ماحول و زموږ اتفاق اتحاد محبت مینه؟ نو اتفاق نوم هم ډېر ښکلی دی او اتحاد نوم هم ډېر ښکلی دی، خوند هم کوي مزه هم کوي چې حق دپاره وي او چې حق دپاره نه وي نو زما نه دی خیال چې د اتفاق او اتحاد څه داسې فایده شته دی او یا په دې کې خپل وخت تېرول چې یاره ګینې که داسې ونه شو به دا زه وایم چې صرف او صرف هغه جی او جی نه دو باندې عمل وشي چې یو انسان په هره لاره کې دی هغه پکې خپل دغه کې دی بس هغه په هغې کې پرېښودل پکار دي. باقي صرف زما نه تقریبا د هر مسلمان او د هر سني به د هغې چېرې اتفاق راشي اتحاد راشي او یو ښه ماحول جوړ شي. دغې کې خو اختلاف نشته د سره چې یاره موږ دا ووایو چې نه نه زما دا نه دی خوښ او داسې نه دی خوښ، خو چې دومره وشي چې د بل احترام وشي، د هغه د رایې احترام وشي، د هغه د جماعت احترام وشي او هغه خبرې چې زه مثلا په یو مذهبي جماعت کې په یو داسې مذهبي جماعت کې چې د هغې سیاست بنیاد هم اسلام دی، نظام اسلام دی، د حضور د ختم نبوت حفاظت دی، د حضور مبارک د عزت او د ناموس حفاظت دی، نو په کار خو دا ده چې په هغې کې
چې مونږ لکه یو سړی په یو لیبرل پارټۍ کې برداشت کولی شو، نو مونږ په خالص مذهبي پارټۍ کې برداشت کول بیا څه دومره غټه خبره نه ده.